أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله فدي آيات كريمة إله العالمين محرمات التوقيت بيانيا انسانا کله چې احرام دی وتړلو د وچ اخکار بنکه ولی دا امتحان کړي پتا سبحان دی الله تبارک وتعالى چې اخکار بنکویا دا سه اخکار بتا سو ترازی ګورش چې تاسو لاسونه به ورته رسیږي او تاسو غشي به ورته سي خو تاسو به بیا اخکار نه کوي ګوره ولی چې الله تبارک وتعالى معلومه یا چې څوک د الله تبارک وتعالى اطاعت کوي دا سه الله چې لري دلم نه ده اطاعت کوي او کنه کوي د دې لپاره امتحان کوي الله صحابه کرام فرمایي چې مونږ به د احرام حالت کې ونو دا زر کې و غیره د خوانو پخپو کې تاویدل امتحان وکنه دا اوسه په ټیم راخکاره کېدل نو یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والاو لیبلونکم خامخ پتاکید سره امتحان کوي پتا سبحانه الله پاک بشین پس شي سره من الصيد د اخکارنا داسې اخکار تنالو چې رسیږي باغ اخکار لره ایدیکم لا سنستاسو ورکوټ اخکار شو ورماحکم او نزیستاسو غشستاسو رسیږي غټ اخکار شو سه وغیرہ دا ولی الله تبارک وتعالى امتحان کوي ليعلم الله وليميز الله چې بیل کې الله تبارک وتعالى من هرغسک يخافه يخاف الله چې یریږي د الله تبارک وتعالى بالغیب غیب سرا یعنی ولم يره لدلین دی او یریږي تنا او اخکار پریدي فمن پسرا سوک اعتدا چې تجاوز وکړو یعنی اخکار وکړو بعد ذلك رستد دی منینا رب کریم فرمایي فله پس دغه انسان د پاره عذاب دی علیم دردناک یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والا لا تقتلوا الصید پدې آیات کریمه کې الہ العالمین وایي چې تاسو د احرام په حالت کې ګور اخکار مکوئ چا چې اخکار وکړو قصدن یا خطأ د احرام په حالت کې نو جزا داغه د چې په مثل داغه چې د قتل کړي دي د سارونه نو فیصله بکې دو عادلان عدل کون کی سړی چې د کوم ښکار کړي د داغي قیمت به معلوم کې د 100 روپو ده نو پاغه قیمت باندې یا اوخوالی یا د ګډ والی یا چيله که قیمت دومره نو د ښکار د محرم چې کوم ښکار کړي د احرام په حالت کې دین لګو ګډ پنه کېدو چيله پنه کېدا نو هغه د طعام ورکی پاغه پیسو باندې مسکین تا او کدی وسهم نو غریبو نو د دې په برابرۍ کې روجي ونیسي لکه 200 روپے جوړېدل او سرسایه په هغه وخت باندې 100 روپے وا نو 200 و روجي جوړيږي د یو سرسایه مطابق به یو روجه نیسي نو یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والاو لا تقتلوا ما قتلوا تاسو الصيد اخکار لر اخکار د وچی وانتم چې تاسو حرم محرمان د حرام په حال کې ومن هرغس قتله چې قتل کړو یعنی اخکار وکړو منکم استاسنا متعمدا قصدا جمهور وی قصدن وی که عمدن وی که خطأن وی په خطا سره مکونو دا فجزاؤه پس بدل دا جزا دا مثل ما په مثل دا قتل چې دی قتل کړي دی یعنی مثل قیمی احناف ویا په مثل دا قیمت قتل چې د قتل کړي دی من النعم د سارونا يحكم فیصله بکی به په دې مثل باندې ذو عدل منکم خوندان د عدل یعنی رجلان دو عادلان دو سړي عادلان به فیصله کوي منکم استاسنا هديا معنا فيشتري به هديا پس اخلی بیا چې قیمت مقرر کو فيشتري به هدينا پس اخلی په قیمت باندې هدیه قربانه لرا داسې قربانه بالغ الکعبه چې رسیدون کې کعبه شریفی لرا مراد تن حرم ده ذکر د کعبه مراد تن حرم او کفاره یا کفاره دا اوس دا انسان دی عادلانو دا قیمت معلوم کو دا قیمت ډیر کم پاغي باندې سروي نه کېدو اوخ نه کېدو ګډ نه کېدو نو دا لګ پیسې چې دی وکفاره یا کفاره د طعام مساکین طعام د مسکینا کدا غریبو پیسې ورسره نه او عدل ذالک یا برابرې د غي صيامن روجي دي ليذوق د پاره چې وسکی
متعلق مقدر روباسا یوجبنا ذالکا واجب کړو مونږه دا زکا لیذوقا د پاره چې وسکی وبال امره سزا د امره فعله د کار خپل چې د ښکار کړي دی عفا الله عفا کړي الله تبارک وتعالى عما دا غسنا سلف چې تیر شو یعنی قبل التحریم چې سمو کړي دی بس عفو شو دینه بعد ښکار مکوي ومن هرغ سک عاده چې عاده وکړه رسته د دې فیصلې نه بیا هم ښکار کولو نو فینتقم الله پس انتقام به واخلي الله تبارک وتعالى منه د دینه نور سزاګانې به ور باندې راشي والله الله تبارک وتعالى عزیز غالب ذات ذو انتقام خاوند انتقام دی احل حلال کړی شوی دی لکم تاسو د پاره صید البحر ښکار د بحر لوندې وطعامه او طعام د دې بحر میان وغیره متاعا لکم فایده ده لکم تاسو د پاره د ښکار د بحر وللسیارة وللمسافرین د پاره د ګرځیدونکو مسافرو د پاره هم فایده ده وحرم حرام کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې صید البر ښکار د وچې کله ما دمتم ترسو چې تاسو حرم محرمان د احرام په حال کې واتقوا الله ويرجى دلانا الذي دل غزات اليه دي الله تحشرون تجمعون جمع کولې بشي فيجازيكم باب بدلی درکې تاسو لرا نو غزات نو يرجى خکار مکوي د احرام په حالت کې کوم شیزونه وجلې شي تاسو د احرام په حالت کې ټپوس شو وغیرہ غټ کارغل لړم مګک سپه لیوا الکلب العقور اچچون کې سپه ماشي وغیرہ میگی احل ها اس د کعبه شریفی فضیلت بیان الہ العالمین جعل الله غرزول الله تبارک وتعالى الكعبه کعبه شریفی لرا البيت الحرام کور د عزت قیاما منا سبب د انتظام د امور د دنیا او د آخرت قیاما سبب د انتظام د امور د دنیا او د آخرت هر چې د دین دی یعنی حج قائمیږي عمره کیږي هر چې دنیا دا هر قسم نعمتونه راوړل کیږي ورته یا قیاما معنا سبب د پاره د بقا للناس د پاره د خلق بقا پدې کې دا ځکه حدیث مبارک کې راځي لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله قیامت به قائم نشي تر څو پورې چې یو کس پزمکه باندې الله الله وي چې موحد وي او د بیت الله شریف احترام موجود وي ورکه نو قیامت ناراضي نو قیاما سبب د بقا للناس د پاره د خلقو ګرځول والشهر الحرام ګرځولې الله تبارک وتعالى عزت د میاشت محرم لرا چې رجب ده ذوالقعده ذوالحجه محرم رجب دا سلور میاشتې د احترام والا میاشتې د امن میاشتې دي والهدي او ګرځولې الله تبارک وتعالى عزت د قربانه التي يهدى الى البيت هغه چې بیت الله شریف توړل کیږي والقلائد او ګرځولې باری تعالی عزت د قلائد لرا هغه چې په غاړو کې ورته هارا چولې شوی وي ګلان وغیرہ ذالک ادا دي د پر لتعلموا دي د پر چې پوه شي تاسو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يعلم علم لري ما پغس في السماوات چې پاسمانونو کې دي وما في الارض هغه چې پزمکه کې دي وان الله یقینا الله تبارک وتعالى بكل شيء پر شي باندې علیم پوه دی اعلموا پوشي ان الله يقينا الله تبارك وتعالى شديد العقاب سخت عذاب ورکون کده ير درکا اس وان الله يقينا الله تبارك وتعالى غفور بخون کده ګوره رحيم رحم کون کده د پاره د مؤمنه ما على الرسول نشته رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې الا البلاغ مگر التبلیغ عن الله تبلیغ د جانب د اعلان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای انما انا مبلغ نزچ مبلغ یم رسول کې د دین یما والله يهدي الله تبارک وتعالى هدایت کیا زما پلاس کې هدایت نشته وای والله الله تبارک وتعالى يعلم علم لري ما پغسا تبدون چخکارا کوي تاسو د خیر او د شر نه وما وغس تکتمون پټوي تاسو قلت ورته پیغمبر علی السلام لا یستوی ندی سره برابر الخبيث خبيث حرام والطيب طيب حلال یا الخبيث خبيث كفر والطيب
اسلام کفر او اسلام سره برابر نه دي. یا الخبيث نجس والطيب پاک، دا نجس او پاک برابر نه دي. یا الخبيث طالح والطيب صالح، طالح او صالح برابر نه دي. یا الخبيث کاذب دروغجن والطيب صادق رشتنی، دروغجن او رشتنی سره برابر نه دي. یا الخبيث هغه چې خلاف د شریعت کوي، والطيب هغه چې موافق د شرع کوي، نو دا سره برابر نه دي. قلت ورته لا استوي، نه دي سره برابر الخبيث خبيث والطيب طيب. ولو اعجبك اگر که تعجب کیا چې تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کثرت الخبيث، زیاتواله د خبيث، یعنی چې څوک مخالفت د شریعت کې دا خلق زیات وي. اگر که تعجب کې تعالی چې یا زیاتواله د مالونو د حرامو، نو دا سره برابر نه دی. ګوره فاتقوا الله، پس او یریږئ د الله تبارک وتعالی نه. یا اولی الالباب، اذا عقل خوندانو، لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. اوس په دې آیات کې الہ العالمین د بېځایه سوالاتونه منع کوي. یا ایها الذین آمنوا د ایمان ولو لا تسألوا تپوسونه مکویا عن اشیاء په باره د داسې شیزونو ان تبد لکم کچر ښکاره کړی شي نو تاسو له تسؤکم خفه به کي تاسو لره. دا یو منافقو هغه وویل چې اين انا یوم القیامت، پیغمبر علیه السلام ته وایي زه به د قیامت په ورځ چېرته یما؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل فی النار، په جهنم کې به بیا خفه شو. نو ان تبد لکم کچر ښکاره کي تاسو لره حقیقت د هغې، تسؤکم خفه به کي تاسو لره. یا یو کسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي من ابي، زما پلار څوک دی؟ حالن کې هغه ولد د غیرو د بل چا نطفې نه پیدا نو پلارې ورته ښودلو. نو ان تبد لکم کچر ښکاره کي تاسو لره، تسؤکم خفه به کي تاسو لره. یا کله چې د حج فرضیت نازل شو چې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، نو یو صحابي مبارک ورته وایي افی کل عام، یا رسول الله په هر کال کې فرض دی؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جواب ورنکو، درې ځلې تینه تپوس وکړو. بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویل والله لو قلت نعم لوجبت، کما ویلې او هر کال به دا فرض شوی وي دا حج. نو داسې سوالات مه کوئ چې بیا وروسته تاسو خفه یې که ښکاره کړی شي تاسو ته. نو یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو، لا تسألوا تپوسونه مه کوئ تاسو عن اشیاء په باره د داسې شیزونو ان تبد لکم کچرې تاسو ته ښکاره کړی شي حقیقت د هغې، تسؤکم نو خفه به کي تاسو لره. و ان تسألوا کچرې تاسو تپوسونه کوئ عنها د هغې مسایلونه حین په دغه ټیم په داسې ټیم کې ينزل القرآن چې نازلولی شي قرآن، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به چپ نه پاتې کېږي. تبد لکم ښکاره به کي تاسو لره. وعفى الله، عفا کړي الله تبارک وتعالی عنها د دې سوالاتونه، بیا داسې سوالات مه کوئ. والله الله تبارک وتعالی غفور بخون کې دی، حلیم صبرناک دی. علما وایي بېځایه سوال د عالم نه دی کول پکار. یو مسله چې تا ته پېښ شوې نه دي دپاره سوال کې چې د عالم بند کړه نو دا هم ناروا دی. قد په تاکید سره سالها سوال کړو د دغه اشیاء. اوس په دې آیت کریمه کې وی الله تبارک وتعالی مخکې امت داسې سوالات کړو، بیا غي کافران شیو. لکه صالح علیه السلام قوم ویل چې موږ ته د کاڼي نه وخرو باسه، نو چې کله وویستلی شو نو هغې انکار وکړو، کافرین شو په هغې باندې. لکه بني اسرائیل ویل موږ باندې جهاد فرض کا، جهاد سوال یې کولو، بیا انکار وکړو. او چا سوال کړی لکه عیسی علیه السلام قوم چې موږ ته اسمان نه یو دسترخوان یو خونچه نازل که، کله چې نازل شو نو هغې انکار وکړو، نو خنزیران او شادوګان ترې نه جوړ شو. نو قد په تاکید سره سالها سوال کړی د دغه اشیاء قوم یو قوم من قبلکم وړاندې ستاسو نه، ثم بیا اصبحوا وګرځېده دي بها په سبب دغه سوالاتو باندې کافرین کفر کوونکي.